الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نظار محترم سال سوم مجلس ده انشاءالله خپل مقرر وقت کی سره استوس خدمت کی عرض کوم. ایمو معاشره کی یو ډیر اهم بیماری څه کومه ده هغه اخلاقی اصولی بیماری ده. څه ډیر کسان اصول پابند نه دي، اخلاق پابند نه دي. کسی به څه مثلا خو مسلمانه دعوا بکوي، خو مؤمن بوي، خو پابند صوم و صلات بوي، او کله غونډه کې زندگی ته سترګې وغړي ډیر زیاته بې اصول زندگی تیروي. مطلب څه انساني اصول وکسي، اخلاق وکسي، یغه زندگی کې بغا نوی پایمال وکړي وي. کسه اسلام عقاید ته سوره اهمیت ورکړي، اندوره احکام او عبادت ته اهمیت ورکړي، سوره احکام او عبادت ته اهمیت ورکړي، اندوره اخلاق ته اهمیت ورکړي. زه تاسو ته جمله وکم یاد وساتئ. پیغمبر اکرم هغه عظیم هستی سوره علم ورسره و، علم غیب مالک کائنات و هغه هستی څه لولاک لما خلقت الافلاک خطاب ته شوی ای حبیب د ما کائنات ایتا لمخه خلق شوی دی. دی په باوجود تو څوک پیغمبر اکرم چې تخپل علم سره چوک اسلام طرف ته مدعو در نه دی کړي، چې علم زری سه مثلا کنورټ کړي وي. پیغمبر اکرم کا خالق کنورټ کړل کچېر اسلام طرف ته مایل کې اخلاق او زری سه مایل کړي دي. ځکه پیغمبر ته خطاب وشول انک لعلی خلق عظیم، ای حبیب د ما ته اعلی ترین اخلاق باندې فایزه. نن تاسو څوک خونی لنجې داوی جګړې کلوتانو کې ملاتو کې ترزوالی کې چې تاسو څوک ټولې لنجې خو دي وجوهات چې دي اخلاقی اصول پایماله ده. سمو اخلاقی اصول سره پابند نه یو. یو حدیث مولیدلو مولا تاسو گوش گزار کم بهترین حدیث ده. مولا امام صادق علیه الصلاۃ والسلام د حدیث کې اللهم صل علی محمد و آل محمد. مولا څو شیو طرف ته اشاره کوي. مولای صدا پنځه شپې کرونه خی خدای سب باندې ډیر زیات ګران دي، خدای ته ډیر زیات دا اقدامات نغدي دي. هغه کې دوا قدمه مولا خی تاسو کسا سټیپونه خلوي قدم خلوي. مثلا انسان خونی نوازی بازار ته سی، کار ته سی، چوک سی، پارک ته سی، سکول ته سی، مسجد ته سی، مختلفو ځایو ته مو تاسو قدم خلو یا حج ته سی، زیارتو ته سی. نن سبا زیارتو موسم ده. کسا دا قدم دی انسانی خلی. مولای سما من خطوتين احب الى الله من خطوتين. دا د سټیپونه دی قدم دی سو خدای باندې ټولو نه زیات ګران دی. نه پورته قدم نشته سو خدای نه ګران وي. انسان ذهن کې د شیروشي صحاج ولا قدم بوي، زیرتو ولا وي، د خپل ځکه مقام لري. اما مولا دې ځکه اخلاقی اصول طرف ته اشاره کوي. مولا یې هغه اخلاقی اصول دي. امام یې یو قدم سو خدای باندې ډیر ګران دی. کس انسان قدم خل یاد وساتوي. مو تاسو یو ټکی ورېدلې ده مثلا جبه کې صدقات الان کې قدم هم صادق قدم پکور دی وی. زیارت شروع کې دا جمله مو تاسو اکثر لوستلې ده وثبت لي قدم صدق. خدای قدم صدق باندې مثابت وساتي. قدم صدق ډیر مهم ده. نو د قدم صدق څخه د حدیث کې هم اشاره وته شوی ده. مولای قدم صدق یو قسم ده چې خدای نه ډیر ګران ده. خطوه يسد بها صفا في سبيل الله، يسد بها المؤمن صفا في سبيل الله. مولای چې هغه څه قدم سټیپس ته خلی یو کاس مشکل حل کولې ده پاره، یو کاس بار و چتولې ده پاره، یو کاس مسلې حل کولې ده پاره، دو کسانو منځ اصلاح ده پاره خلی، خې خبرې ده پاره خلی. دا قدم خدای باندې ډېر زیات ګران دی. لیکن مو معاشره کې شته دي دسه
سوشل ورکر سوشل کارونه کوي خدایي کارونه کوي او د وسته خدای سره دا ډیر زیات ارزش لري قیمت لري پروردگار عالم دې ته ډیر زیات اهمیت قایل ده چې ته خدای د پاره یو قدم واخلي ته چې مشکل حل کولې د پاره قدم واخلي ذاتی مفاداتو د پاره ذاتیاتو د پاره نفسي علام د هر یو کس منډه کوي خدای چې چا د پاره منډه وکي ولس کې منډه وکي چې سره خا منډه وکي خ قدم کې دی دو بهترین قدم د خدای باندې ډیر زیات ګران دی دا خو بدبختی دا د معاشري کې ځنه وخت کې کسو چې را کچيري یو کاس اسې چومانځه ځنه وخت کې قدم خلی هم نیم خبر متوجي نه وي ځنه وخت کې شیطانات د پاره لګیاوي ځنه وخت کې ډنګولې د پاره لګیاوي ځنه وخت کې اصلاح په ځای تخریب د پاره لګیاوي دوره د پاره لګیاوي ځنه وخت کې پیږي چې د سیمو چې تا وخت مخ کې وا 13 وا یو زیدي وا کې نه ما سې زړه کې ده راځه وسې پیغام اړاوه نکسه لکه سوره خدای باندې دا قدم ګرون دي چې ته اصلاح د پاره خلی چې بوج و چې تولې د پاره خلی چې مسلې حل کولې اندور خدای باندې دا قدم ډیر زخ دی چې انساني تخریب د پاره واخلي چې مانځه دا ویزه تولې د پاره انتقام جوړه د پاره یو قدم انسان واخلي خدای باندې ډیر زیات زخ دی یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد بل قدم څه مولای څه خطبه الی ذی رحم قاطع یو هغه څه قدم سټیپس ته خلی د سې رشتہ دارو د سې دوستانو ملګرو طرف ته ورسي چې هغه تو سره پرې کړي ده اډموته کړي ده ناراضګي رغلی ده او د وسطه تعلق د سره ختم کړي ده که سیمو معاشري کې دستور چلیږي غدا دی او مو مقابله به مثل کو مو معامله به مثل ډیر کو دا هنر نه دی زه ته درسم ته متراسي خپلنکی مو وزر کړي ورسوي مو آی وزر وکو خپلنکی مو خدای کې ورسوي مو ورسو ایمو معاشري کې ټولنده چلیږي دا هنر نه دی دا کمال نه دی د دروغه خبره نه دی د سوي ته پور لنډه ولا دی قسم ده او دا حیواناتو کې اشته دي جناورو کې اشته دي دو سیستم مقابله به مثل سیستم څه کوم ده کنه حیواناتو نه خسته شوی مؤمن څه کوم مؤمن سره بهترین ارزش لري زیوار دی غدا ده امام دی څه تاسو چو پری کړی وی تعلق نوي ستله تو نه ځون ته نو سوي تو ته دعوت نوي در کړي ته دعوت کی تو ته نوي رغلې ته وی ته ور شي تو سه پری کړی وی تو سو وکی دا ډېره خبره ده د اصل مؤمنه تقاضا ده چې ته واقعا مضبوط مؤمن یې ته ځان غټ وګنا هغه ته وړو کې نذیر وکا ته ځان بزرګوار وګنا هغه ته کمتر نذیر وکا ته سیناستره کا ته ظرفیت وسیع کا وای چې څای مو سینا او تستره هیڅ خبره نه ورور دې ترز وای د رشتہ دار دې فامیل دې قربانو دوستانو نه دې تو سه بات کړي دي تو سخوا وکا ډیره مهمه نکته ده ایمو معاشري کې د شینه کې یو د وسته ایمو معاشري کې کچيري چو سميو پره جوړ شوا کې نا جګړه دا والنجا موي کابر پوري وړو پرګدوي چیتا زبې مثال درکم شپږم امام دور کې مولا یو ترز وایو تر زمانو نه امام حسن مجتبی المسیون او تر زمانو نه کېدو ظاهرا سیاسي اختلاف بني عباس طرفداري کوله چې امارزي شپږم امام تراشي مولا ته بادر ټوي مولا ته زیاړي وکي مولا ته سپکی سپوري وي هته ځنه روایتو کې شتا دي چې مولا پسې چکویا راوړي اصحاب پوهڅي چې مثلا دفاع وکي امامت یې نه دوست پرېګ دا وي دا امام ذات مسله ده امامات مسله خو نه ده دین مسله نه ده خیر ده اگر څه وکي لوړ شي مولا څه کله وریزه تیر شي سبو شي امام ورسویر شي خپل اصحاب سره اصحاب سوچ کوي چې امام بو څه جواب ورکړي امام بو څه خلتا رد عمل وی کله وارو ته وټ کې روزي امام غيګه وسه ولګي بنا محبت ور سره وکي امام یو جمله وته وکي چې بیګا تونه لړم ما قران سره مشوره وکړه قران مخلص مود پر سر لري راخي ما قران خلاص کړلو چې مو ته څه پکور دي مثلا اس قرآن کی سورہ رعد 21 نمبر آیت اس کور کیا چه کوایش پروردگار علمی یسلون ما امر الله به ان یوصل مؤمنان هغه دي څنګه سله رحم کوي چې چا سره پکور دی وشي کوي ور سره حکم دی مؤمنانو د پاره سله رحم وکي امام معاشره کې برعکس نظام چلیږي نو وخت کې
مؤمنه مسلمانه حاج زیارتونه هر څه دي موږ ورته تحقیقي کېږدو څه نه دا ما ورته سیټ ته کېږدول اوس یې اوس ازمېیم مثلا دا غلطه ده مو مثلا څومره زیات مراوتو نرزګۍ قهر کینې ستو پښتو کې موږ ټکیا کوو څه پلنکي سو مثلا مړی زنده بیل کړی دی د کفر ټکی دی د شرک ټکی دی نه دی پکار انسان دپاره څه دي حتی انسان کینه وساتي بغض وساتي انسان ته یاد وساته مؤمن هغه دی چې هغه همیشه ریلیکس وي ریلیکس زندگی کې هغه هېڅ چا سره څوک زیاړې ورته وکړي هغه یې پروا نه کوي لیو اټ تېرېږي ورنه لکه څنګه مولای کائنات چې به زیاړې وکړي مثلا زه به یو جمله ته دا کوم تاسو ته پته وي 40 کاله مولای کائنات پسې منبرونه زیاړې لعنتونه وشول مګر مولا کام شولو مگر مولا عظمت وسه کم شولو نن آغا بنی امیہ کسا مولای کائنات کسا ای مولا مقام کسا حکیم شام و دغو مقام کسا مولا تا کو مقام لو شوید اثر نلری اثر تا یاد وسته تا اندرون شرافت انسانیت اخلاق تا اصول پسندی تا علم تا آغا شای میٹر کئی دا اصل دا شاید قربان باشم یا صلوات واسطه محمد و آل محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج مولوی څه دا دوه قدمه خدای باندې ډیر ګران دي یو هغه سټیپ څه ته واخلي چې مشکل حل کولې د پاره یو هغه سټیپ څه ته واخلي چې د سا خاتمه کړي وي ته وسا نکي خاتم چوک د ته نوی رغلی ته ویر شي چا دعوت نوی در کړي ته دعوت کی چا میسج نوی کړي ته میسج وته وکي چا د پښتنه نوی کړي ته پښتنه وکي دا وټه خبره کمال انداده هنر داده مؤمنه داده ارزش داده قیمت دا شی لري مولای څه ما من جرعه احب الى الله من جرعتين دوا غړپونه خدای باندې ډیر ګران دي مو تاسو کسو غړا پختې چې وای چی کی او بو وای چی کی مثلا شربات وای چی کی چای وای چی مو غړاپ یو بل شي ته ویل شي روایت رو سره اولادی څه جرعه مصیبتين یو جرعه غیظ ردها مؤمن بحلم یو هغه سي غړاپ سي انسان غصه جذبه غیظ و غضب حالت کی روش یاد وسته حلیمی بردباری ویز غمی برداشتی کی دا غوټه خبره ده امام معاشری کی نن سبا زو جمله ده توکم عوامل و اسباب د غصه زیات شوی دي کته وکسه که خونی روزی کنه ملت چولی تروز یا تو تقریبا غصه سبب یو شی جوړ شي وي مثال در کوم چې وو ګوډه غلط پور کړی وي چې یو نه جې سکور کړی بازار ته سلوړ شي ماشاءالله الته خو تقریبا هر څه به اصول دي نه د ګوډو نظام اصول سره نه د بلشي نظام اصول سره ده اوس تاسو کسوي یو سړی به ایمرجنسي بل سړی به مطلب اندسه متبر غونډه کې ګوډه به ودرولې وي یو به لیاربان کړی وي 14 پاره چې پروا نه کوي نه سبا یو مثال در کوم چې به هغه طرف به در باندې دومره تیز لیټونه لکه نن سبا د لیزر او لیټونه خلکو موټر سایکلو کې لګولې دي ګوډو کې لګولې دي دا پته نشته د حرام کار ده چې مخامخي چې سترګو باندې ته ویلې څه حق لري چې سترګو باندې دوره تیز لایټ پړکاوي څنګه ته هیڅ نه بریخي مثلا هغه طرف ګوډه رچی غته چې نه بریخي موټر سایکل رچی غته چې نه بریخي ډېر د حادثات وشول موټر سایکل ولا ګوډو ولا څه مخ لیټو برکات سره غول وی در وګرز د اکسیډنټ وکړلې او زه دغه ګناهونو کې نه دي شامل شریک مو ته ول څه دایمو معاشري کې بي اصوله پن ډېر ده خو مسله د څه ده چې انسان کې که برداشت ورکی وي د غټه خبره ده حوصله زیات وي برداشت زیات وي تحمل زیات وي گذر ورکی وي درگذر ورکی وي عفو ورکی وي یاد وسته وګرنه که عفو درگذر نه وي در کې همیشه غصې نه جذبې نه کار خلی قدم په قدم به خلکو سره پیغام وخته وي ته څخونی نوځي خونی ته بدوي جګړې روزانه راوړي خو انسان کې دا مهمه ده مولای څه جرأت غیظ ردها مؤمن بحلم مؤمن هغه د څنګه حلیم وي بردبار وي صابر وي درگذر ورکی وي سرګي پټای ځنه شوی باندې تیریږي ورنه ارشي ته نو درېږي ار جاهل سخل نه وای ار کا څه بحث نه کوي لکه مو معاشري کې ډېر جاهلانو سره اوس بحث کوي نو ته بزیاړي ووري ته بادرټ ووري ته که اصول پسندې باندې ودارېږي کې شي اصول پسندې والا معاشره ده نه مو معاشره اصول پسندې والا نو انسان کوشش وکي یاد وساته زه به یو مثال در کوم که تاسو نه تاسو دا چک کوئی مثلا لوړ شو عدالت ہوتا کیسونه وکسو چک کوئی سینکڑو کیسونه هزارو کیسونه عدالتو کی چکرې منډي خرچي تو ونونه پیشه وخت ورکا ولا زحمتونه یو لوړ شو جیل تا
80% جیل کې قیدیان تاسو لګ وکسوي څه کله وی کیس پړو کوي مسالې وکسوي جیل کې دیون ولا یو دغه عدالت ولا تاسو به دي د مسله روزي تحت ورشو کنه تحت ډیره واړه مسله وي او شوی وړې مسلې نه غوسه جذبه رغلی دي بیا ستر شوی دی بیا سړی وته وتلی دی مثلا خځونه سړی وته وتلی دی سړی ونه کیسه مخته لوړه دی عدالت ته طلاق ته لنجو ته داو ته یو جیل ته رسیدلی دی مو ډیره مسلې دا شی دي کې تاسو چیک کوئ به ورته نه لګیدلې ده مکمل خونی ور خسته ده بیا کې سادور وغدا شي وي ده بیا ارټولولي باندې نه پیږي انسان څه کومه طرح پیرټول کی او بیا وادريږي ول انسان خامہ خدا زی تر او بنده خدا د زندگی څوره ستره ده څوره زیدونه به تر سره تاو کې رسای زندگی خو ډیره محدود ده صرف د یوې نقطې باندې سوچ وکړو دنیا ته یو ور رغلې بیا نه راځي کی ور رغلې انداز څو کله عمر ده دا به تیرې بیا به څه عمر بر بیا نه راځي نه به د دنیا بیا وکسي لکه سوچ وکړي انسان د دنیا سړا تیرا کا آرامه سے تیرا کا کرورے سے تیرا کا لنجونه بغیر تیرا کا داونه بغیر تیرا گزارے سے تیرا کا صبر سے تیرا کا تحمل سے تیرا کا دا غوټه نقطه ده زه تاسو ته مثال در کوم کسا تاسو نو تاسو دغه کې غوټ بلډینګونه نشته دي کوړه شهرو کې او بهر ملکو کې ستر بلډینګونه 30 40 50 60 90 فلور چتونه بلډینګونه دیغه کې د ور ولګي ټول بلډین د وسی چې مو تاسو خبر ملو شي کسا د ټول بلډینګ څنګه سيزي کوم دینه سيزي دو د ټول بلډینګ که تاسو پښتنه وکړئ کنه اصل واجه معلومه کوم مثلا تاسو وایي چې دی اصل واجه یو چات کې وا کیمرا ډیره وړه ځکه وړو کې ځای څنګه ځکه بجلی او سکټ کې شارټیج پیدا شو ورونه ولګي دا کمرې سي چات سي ها ټول بلډینګ لولا پاشول وسولو اند سیمو زندگی بلډینګ آتے خبر اند سی وړاوي مسله وړاوي هو کاغذ کې ته تحمل وکي ظرفیات دستر وی وسیع الظرف انسان وی اعلی ظرف انسان وی در گذر در کی وی لګه گزاره در کی یاد وساته زندگی د بیا تبکیږي نه بیا زوال سره برو نه کیږي بیا بدبختی سره روزانه ډیرو کسانو خوبونه نشته زبردست دي ډیرو کسانو ټینشن بیماریونه ګلې خوري الهجونه خوري شګر وته ولګیدلو بیسیک مسله چې ده کینا بیسک مسئله چه ده حسد بیسک مسئله چی شه دنده غصه جذبه کینه هنده او بنده خدا اغنی کنټرول ولګوا نه به بیماریږي نه به شوګر وي نه به بلډ پریشر وي نه به هارت اٹیک وي ډیرو شنو به بچوي زنه غټ علماء ته لیدلې دي علماء ورفا مگر دوی خونو کې دوی معصوم دي مگر غیر معصوم دي دوی بچی غیر معصوم خزي غیر معصوم دوی خونو کې لنجې نشته جګړې نشته شتا کې ساده د تحمل زیات ده که ساده ده برداشت زیاد کرده ده گذرا زیاد کوي ازکه زندگی چلیږي برداشت و گذرا و نکیاد وسط خپل خونی این نه زندگی نشي کوي زبداتم امو تاسو خپل خود وسط زندگی ده برداشت بنیاد باندې ده کچیر برداشت پرېګ دی کنه خپل ساکا خجسا مثال در کوم خپل خجسا زندگی نشي کوي گذرا کا پرېګ دی کنه گذرا څه نه کوي خپل بچي وسط زندگی نشي کوي د گزارا برداشت تحمل د زندگی بیسیک اصول ده اخلاقی تا پکور ده مو تاسو زندگی هر لیول څخه پکور د رعایت یو کو کدی رعایت ونه کی زندگی ډیره سخت ده انسان لپاره یو صلوات واست محمد و علی محمد باندې اللهم صل علی محمد و علی محمد مولای چې دا غړپ خدای نه ورغو جرعت مصیبت مولای چې هغه غړپ خدای نه ډیر ګران ده مصیبت تکلیف د ته پیښ شو صدمه د ته پیښ شو وې زغمی برداشت کی کسا قرآن رو سره تنگ دسته ده بیماری ده مرگ و میر ده هر چو زندگی سره داشه پیخیگی هر چو دروازه ټکای دا شونه خو مسله ده چې قرآن رو سره کس درې قسم تکسان دي زنا اذا مسه شر جزوع زنا جړه فریادونه تو تکینی مو تکینی هر چو ته فریاد کوي خدای ته فریادونه یو دادی د ناشکری کسان دي یو صبورا هغه سي کسان دي چې هغه صبرناک دي صبر کوي تحمل ورکوي یو دینه پورته شکورا هغه سي کسان دي چې هغه باوجود بیماری او تنگ دسته او تکلیف او مصیبتو شاکر هم دي ډېر غټه درجه ده چې حلوی دغه درجه باندې فایز دي چې څور نغری و حلوی ته شکر مقام ته رسیږي شپږم امام زوای او فرزند ارجمن څخه بیمار او مولا ته ګدوړ مش مهنه ډېر و کوشش ډېر وکړو باچی وفات شولو امام ته خبر ملو شي وفات شو امام حشاش بشاش وی چهره حشاش وی مولانا صاحب پختنه کی مولا جان
تکلیف د تمیلو شو بچای د وفات شو بیا حشاش بشاشی امام تیز ان اهل البيت انما نجز قبل المصیبه فاذا وقع امر الله رزینا ام اهل بیت خصوصیات او خاصیت داده څکله واقعا نوی شي مخبل کوشش ته ګډوډ مهنت زحمت خپل جدي کوو څکله خدای طرف نه مقرره شي بیا ونی رضی او شاکریو دا انسان لپاره بهترینه درجه دی یاد وساته ورزنی بما قسمت لي من العيش دو ابو حمزه سیملی کې د جمله موجوده ده چې خدای چې کوم زندگی درته مقرره کړی دی هغه باندې مرضی و ګرځاوه د غوړ صفات د انسان لپاره یو صلوات واست محمد و ال محمد باندې اللهم صل علی محمد و ال محمد دوا شینه مولانا را ذکر کړی تاسو زحمت ختموم ان شاء الله مولای ز قطره دم فی سبیل الله دوی قطره خدای باندې ډېر ګران دي قطره خو ډېر تلیږي زمکیتا خو مولای زداد وی کتری خدای ته ډیر کې مات لري قطره دم فی سبیل الله هغه د وینو قطره چې یو کاس خدای لري کې شهادت ته ملويږي وینه ازمکینه تلیږي ځکه ویلی شوی دی چې شهید ډیر لوی مقام دی خدای دغه غټه نعمت ورکړي چې حواله نوم یې انداده چې ولینی کتری سا یغه خدای ټول ګناهونه معاف کوي خو مگر حق الناس نور کې د سره حق الناس شهیدانه معاف کی موت او تبس معاف شي برادای حق نیولې دوی قضا د پکړی وی خړلې دوی نه د معاف کی سو پرې دا ادا نه وی کړي شهید مقام دا د سر ينظر فی وجه الله خدای جلال و جمال نظر او ته ملوي کی بهشتي مقام کسي پروردگار علم لکه څنګه موسی پیغمبر سره خبرې کړي گفتگو بلا واسطه خدای اوس بلا واسطه گفتگو کوي ډېر لوی عظمت ده یو قطره څه خدای باندې ډېره ګرانه ده قطره دمعه فی سواد الليل اولادی څه هغه سي د اوخ کو قطره څه انسان تور شپې کې تعالی شي سترګونه خدای خشیت او عظمت واجنه خپل ګناهونو واجنه بختور دي کسان یو وسته المسخاریو کاس کوي د سیلموز وکی څه تنهایی کې څه جړاو د ورکی روشي د سیلموز وکی څه تنهایی کې سترګونه د اوخ کې ورلي د سیلموز وکی څه لذات ورنه واخلې خوان ورنه واخلې د سیلموز وکی څه زړه دونه لکېږي سیلموز د خاتم شي خدای سره دا ډېر زیات کې مات لري دا کې ما ډېر زیات لري یاد وساته څه تحول ولا انقلاب ولا تبدیلی ولا اوخ کې وي څه ته سترګونه وری پروردګار دې موږ ټولو ته نصیب کړي یاد وساته ډېره لویه درجه دی خدای سره تاسو حافظ شیرازي نه موریدلی دی څومره عظیم شاعر علامه اقبال هم اقتباسات ورنه کړي دي متاثر ورونه حافظ شیرازي لوی مقام دی حافظ شیرازی هم یهی سحر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحر بود حافظ ته خدای چی ور کړیو سوره توفیقات متناسب شي د شپې دعاوانو او د سبې او د مخام جوړوانو د اوخ کو برکات کسه یاد وساتوي پس کوشش وکي انسان زندگی کې دا حدیث متوسطه قسم د تحفه او هدیه کړلو ایمو طرف نه بهترینه تحفه اندار اهل بیت یو کلام تاسو په خدمت کې سړی پیش کی ویلې سره روایت کې معصوم دسی من اصغى الى ناطق فقط ابدا چوڅ دسی گفتگو تکي نستلو څنګه کې د قال امام صادق قال امام باقر کلام پیش شي تاسو وروي ویګو ته وچوي د تاسو عبادت وکړلو دسی وایا و دینه پورته بهترینه سوغات او تحفه شته نه ده نو کوشش وکړو خپل ژوندۍ کې یاد وساته هغه سي قدم څنګه ته چا مسلې حل کولې د پاره خالي هغه سي سټپ څنګه ته قطع رحم د څه شوی وي ته وسه نه کې پرې هغه سي غړاب څه ته غوسه او جذبه وي وېز غمي مصیبت ته ملو شي برداشت کې هغه سي قطرات خدای لري کې تعالی شي هغه سي اوخ کې څه پروردگار د پاره وره خدای سره ډېر لوی عظمت او مقام لري قربان مشام پروردگار علم د موت او ټولو ته دغه حدیث باندې عمل کولې توفیق نصیب وګرځي لکه صلوات او محمد و ال محمد باندې اللهم صل علی محمد و ال محمد